عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من قبلكم بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. صحابہ کرام مبارکی چکم شبہات خلق و پیش کول پائے کے دے وے شبہ بنیاد دا صحیح بخاری دا حدیث تے کم جمال استدخ صحیح بخاری کتاب الانبیاء حدیث نمبر 3456. دے حدیث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام مخاطب کړي دي او دای فرمایلی دي چې تاسو بخامخه د مخکنو خلکو په نقش قدم باندې روان شئ. شبرن بشبرن و ذراعن بذراع. شبر لیش ته وایي، شبرن بشبرن او ذراع گز ته وایي. بالکل لیش پلیش گز پا گز، یعنی بالکل داغی پا نقش قدم بروان شئ. تردے پورے چے لو سلکو جحر دب لسلکتموه. کچریا خلق دا دب پا غار کے پسولہ کے ورننوتی نتاسو ہم پائے کے ور داخل شئ. قلنا یا رسول اللہ نمونگا تپوسو کو اے دا اللہ رسولہ الیہود والنصارى ستاسو مراد دا یہود و دا نصاراو ندے، یعنی مونگ با پیروکار شو دا یہود و دا نصاراو. قال فمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تپوس کی چاو زمان اور سوک مراد دیخ دا یہود و دا نصاراو پیروکار و شیخ. یہ صحیح دے تو صحیح بخاری حدیث تے پدے کے شبہ پدے انداز جوڑی خلق انگا دا سیدنا موسیٰ علیہ السلام مخالفت داغا اصحاب کرو او داغا بغیر موجودگے کے دسخی عبادت کرو بیا داغا فرامین نہ تسلیمول اللہ چغیلا کا محکام ویل داغے مذاق بے اڑاو ابے نکو نبیاوی چی دا دلیل لدے دے چی صحابہ کرام ہم دا قسم کارو نکلی. اب یا داغے شواہد سے دی نا شواہد اگی دیر شے پیش کلی. یو صاحب آندے ڈاکٹر تیجانی لگیا دے اور ٹولے لکلی دی چی صحابہ دا چلو کو دا چلو کو دا چلو کو دے کارنو کے سر فیرس کار دا دے کم چی آگلی کر دے انشاءاللہ مونگ بد آگا دے ایوی شبہ جواب کو. اخبر مسلمانان رونا با پویو چی دا شبہ دا محض دا اعتراض دے تا دے سا حقیقت نشتا. دے یو سڑی چی خوی خراب شی ناغا پسم سی زمانے میں اعتراض کئی. سڑی چی بیمار شی داغا دا خلی خون خراب شی داغا دا خو اکسیزم تریخ لگی دا دا مزاج خرابی چی مزاج نہیں خراب نو بیا خلق خوگا و تریخ بیجنیخ. تو صحابہ کرامو پا خلاف کے کداغی مزاج خراب نوے نبیا بدا دے حدیث و ناغی دا قسم استدلالات نکول. وجہ صدا دے استدلال یا زمونگ دا خلقو دا غلطی زمونگ دارا چی مونگ دا دین اصل ماخذو تنرازو. خلق دنیا کے شپیتا کالا او یا کالا جنتیر کی خوکتا دا آغانا تپوسو کے چتا دا قرآن مجید صحیحا دا استاز نویلے دا ترجمے سرا تفسیر سرا زان دے پوئے کڑے یا تا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سا حدیث دا استاز نویلے دے چتا پاگے فہم حاصل کری پوئے دے حاصل کری علم دے حاصل کری. زمان خیال نہ دے جواب بنفی گئی دا سوک نہ ہوئی چاہو کم کس خلق بھئی چاہی ودا ہوئی چاہو
نور اکثر خلق صرف فضائل و ترحد لگیائی نور علمی خبریں دے قوم لنور زیخ اور چکل علمی خبریں نہیں نبیاد قوم زوال شروع کی گی علمی لحاظ سرخ علمی فہم پکار دے علمی پوئے پکار دا بدقسمتیں نا دا سزنا خلق خلولی ظاہر کے لیکن دے چکم ڈنگے والے دے داغے فہم تا دا کزیدو کوشش نہ گئی تو دے باب کی لنبنے کم شبہ چاگی پیش کرے دا او کم شاہد پیش کرے ناغدا دے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلا مرض الوفات شروع شو یہ ناغا بیماری چی پائے کہ اگی وفات شو یہ مرض الوفات ہوئی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات شروع شو ناغو فرمائل کتاب کاغذ و قلم روڑے دیرہ پارا چی زستاسو دا پارا سسیز اولی کم چی بیا بلا رکی گے نا حکم اگیو فرمائے خدا حکمے چی فرمائے ندا کم روزوا دا حدیث کم جوابیرے دے اول دا شبرن بے شبرن زران بے زران دام دا صحیح بخاری حدیث دے اور دا بل چوائیو کم حدیث دام دا صحیح بخاری حدیث دے 3053 کتاب الجہاد والسیر کے باب 176 کے حدیث تراخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی دا فرمائل چی قلم کاغذ روڑے چی تاصل سولی کم زید دے چی منگا غی پسے منڈو اور دا غی دا خبرے دا سے تنقید اکو چی دا غی سے سرخ پہ نہیں خدارا چی منگا علمی خبری اکو دا پوئی خبری اکو دا غی شبہ دارا چی کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل قلم کاغذ روڑے نو صحابوں کے سیدنا عمر فرمائل چی حسبنا کتاب اللہ منگلدہ اللہ کتاب پورا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا مرک تکلیف دے نو زکا دا سے قسم خبری گئی ناغا منی کا خلق چی تاسو قلم کاغذ مروڑے تو دے دینا شبہ غی سنگ پیدا کرا شبہ دا پیدا کرا چی یوخ عمر ویلی دی چی حجرہ رسول اللہ حجرہ منے گنگوڑی وی دا اللہ رسول یہ بیدا شبہ پیدا کرا صحیح بخاری بیر آغستی استام خطہ وکیدی و دا مانویو کی زمان خواہوام پریدے چی خواستو تم دے پتہ نشت دے چی دے حدیث مفہوم سدے او صحابہ کرام واقعی حجرہ ویلو او آیا دا عمر ویلو دولو خبرو وضاحت پکار دے فیصلہ پکار دا چی دا حجرہ دا معنی خونہ دا کم جوایتا سو اور دے وہی ان کے سیدنا عمر امن دے سیدنا عمر یا بلچا دا اویل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیا لیکل او نکلل پدی وجہ دا ردی آغا گستاخی دا کمی چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مخ کی کلی دا آغا نافرمانی کئی دا اعتراض دے دے اعتراض جواب علمی طور پکاری ما چی دا آباز شروع کو نمارے چی دا کافر ویل نسن جوڑی علمی جواب کول پکار دی چی سڑے علمی طور معلوم شی یو سڑی دا سدے حدیث مفہوم سدے آیا واقعی دا خبر دا سوا صحیح بخاری کی چکم روایات تھی مرفوع امت پر متفق دے چدا سخترین روایت تھی دا اجماعی خبر دا پدے کہ اختلاف نشترے ما سوا دا خلقنا چاگا یا معتزلی زڑا زمانے کی یا نوے زمانے کی یا خلق چاگا انکار دا حدیث تا حجیت کی دے وجہ دارا چے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ دا خپل کتاب درے زلا دے چانٹی کلے دا بند دریو لکو احادیث ناغدہ انتخاب کلے دے درے زلے کلے دے دیتے التزام دا صحت وئی تو دے دا مطلب نہیں چاہے دے ہر حدیث صحیح دے دینا دے مطلب
ته دې مطلب دا دی چې د دې اکثر احادیث صحیح دي او امت په دې مجتمع دی چې دې سړي کوشش کړی دی التزام یې کړی دی د صحیح حدیثو جمع کولو او تر ډېره حده پورې د الله په فضل کې کامیاب شوی دی صحیح رویه دغه ده څه خلک لګي نه هغوی د دې تپوس به وکړي چولې امام بخاري معصومه ته به وایي نه بیا به وایي چې معصوم نه وي نو خطا کېږي ته به وایي چې او نو بیا په یو حدیث اعتراض کوي په دغه اعتراض ته تا موږ نه پرېږدو دا خبره صحیح ده چې امام بخاري معصوم نه دی او دا هم صحیح ده چې هغه التزام د صحت کړی او تر ډېره حده پورې کامیاب دی خو د دې دا مطلب نه دی چې په دې کې ټول احادیث کمزوري دي خدایم نه دی مطلب چې دې ټول احادیث لکه د قرآن غوندې دي افراط او تفریط نه موږ ځان وباسو دا یو انسانی کوشش ده بېشک لیکن تر ډېره حده پورې امام بخاري رحمه الله په خپل کوشش کې کامیاب شوی دی اوس د خلکو چې کم حدیث باندې اعتراض یې هغه زموږ مخې ته کېږدي انشاءالله موږ به د هغه اطمینان او تسلي پیدا کړو انشاءالله او بیا دا نه وایي چې دا حدیث په دې کې موضوع دی اصل کې هغه خپل دماغ لستی یې د داسې خلقو نه حدیث ویلي هغه کتاب چې هغې حدیث خپله ویلي نه اعتراض چې صحابه کرام باندې کوي خلک چې حسبنا کتاب الله عمر ویلی دی او ویلی چې حجر رسول الله د حدیث په کتابونو کې داسې نشته او نه په دې حدیث کې داشته دا خو اجمال نه پدې کې حسبنا کتاب الله ډېر عجیب او غریب حدیث ده روافض د دین دا استدلال کی چې عمر رضی الله عنه صحابه کرام ندی پریخي د خبره تا چغی قلم کاغذ دوات وروړي رسول الله صلی الله علیه وسلم لور کی او منکرین حدیث د دین استدلال کی چې عمر رضی الله عنه حدیث حجت نه غني دا سے مظلوم حدیث ده الکافی او کتاب دے دا غیو پاکستانی رافیزی ترجمه کړی دا نو پائے کې دای کتاب نوم دی الشافی نو پائے کې لیکلی دی چې د ټول لومبنه منکر حدیث عمر رضی الله عنه زکا چې هغه ویلو چې حسبنا کتاب الله موږ د الله کتاب کافی دی حدیث ضرورت نشته توایا کما کل پدې چې دا کم توي چې حسبنا کتاب الله دا چا ویلو دا خبره تا ته چا وکړه دا حدیث دی کنه آیا ته رسول الله په زمانه کې موجود وي چې عمر دا سے ویلو ته وې چې نه دا ہوتا ته امام بخاری په اسناد را ورسېده کړ چې دا حدیث حجت نه دی دین ولې دلیل نشي دې خبره دا ډول افراط او تفریط ده دا مونږ شروع کو بالکل بنیاد نخ بنیاد دار چې دا حدیث 3053 کم چې د سیدنا عبداللہ ابن عباس فرمان دا فرمائی چې یوم الخمیس وما ادراک ما یوم الخمیس د زیارت ورځ تا ته څه پته را د زیارت ورځ څه ده دا د عربو انداز دی د یو څیز لویوالی چې بیانوي نو د هغې ذکر په داسې انداز کې کوي الیوم الخمیس وما ادراک ما یوم الخمیس په دې ورځ یو ډېر درون کار شوی دی درون کار را شوی دی دا خبره چې به کوله ثم بکا حتی خضبا دمعه الحسبا ابن عباس دومره وجړل په ځمکه ناست لاندې کاڼي لواند شو دومره وجړل دا ولې دا خبره د دک ده د تکلیف ده په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیماری د شدت خبره ده چې د جمعرات پر ورځ باندې د زیارت پر ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم اشتد برسول الله صلی الله علیه وسلم وجعه یوم الخمیس د زیارت پر ورځ پر رسول الله صلی الله علیه وسلم تکلیف او درد ډیر شو مرض الوفات چې کوم شروع شو نو پای کې بهوشي پای کې تکلیف پای کې دردونه د زیارت پر شروع شو او پای ورځ هغه فرمایل ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده ابدا
سشی راوړې لیکم تاسو له یو کتاب لیکم چې دا هغې نه وروستو تاسو ګمراه کېږئ نه. اوس ګوره شدت د تکلیف شروع شوی په دغه ورځ دی، او کله چې انسان ته تکلیف ورسي او دی په دردونو کې نو دنه ډېر عجیب و غریب خبرې وځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم انسان و، هغه ما فوق البشر څه څیز نه و. په دې وجه د تکلیف او د درد د وجې د صحابه کرامو خیال لري چې دا تکلیف د وجې دی لګیا دی. هې ته ګنګوړې نه وي، دا ګنګوړه نه ده، بلکې تکلیف او شدت چې راشي نو انسان سا عجیب و غریب خبرې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم انسان دی، پاغه هم د مرګ تکلیف راغله او دومره تکلیف هو چې لاسې اوبو کې او تور د خاورو یو لوښی او پای کې اوبه پرتې وي او د هغې کې بار بار لوندو په مخ به یې راښکه او فرمایل به چې ان للموت سکرات، د مرګ ځان له تکلیفات دي. په داسې حالاتو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده ابدا. فتنازعوا د صحابه په دې کې اختلاف پیدا شو چې دا تکلیف شدت ته نو ځکه دا خبرې داسې کوي. ګنګوړه خو چا نه ده ویلې. قالو نو بیا خلق ویل، صحابه کرامو کې چا ویل چې احجر رسول الله صلی الله علیه وسلم، آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هجران ته نږدې دی؟ حجره ګنګوړو ته نه وي دلته. آیا د دې مرګ نږدې شوی دی ځکه داسې خبرې کوي؟ آیا دومره تکلیف کې مبتلا شوی دی چې داسې خبرې کوي؟ موت نږدې دی جوړ رائے ورکوي خلک خپلې خپلې. اس د حدیث په کتاب کې دا نشته چې قال عمر حجر رسول الله صلی الله علیه وسلم. عمر چرته نه دی ویلي، چا ویلي دی قائل نه معلوم او وی چې حجرا دلته حجر دی بشک، لیکن نور مفصل احادیثو کې احجر رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، استفهامیه ده. آیا د رسول الله هجران نږدې دی ځکه دا خبره کوي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خبره کوله هغه وخت سیدنا علی موجود و که نه موجود؟ موجود و. سیدنا علی ډېر شجاع دی، ډېر بهادر دی، انکار نه کوو د دې نه، لیکن د خلقو خیال لای چې دا ټولو صحابو کې بهادر دی. دې سره زموږ اختلاف ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مطلب دا وی چې راوړی شی لیکم، عمر هغه نشي منې کولی. دا خلک په دې نه پوهېږي چې که دا وحی وه د الله د طرف نه، رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا خامخا لیږله، ایک رکاوټ چا نشي پیدا کولی. خدا سے معلومیږي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سے اجتهاد دی، اجتهاد دی د هغه په دې وجه صحابه کرام په کې اختلاف کوي چې نه موږ د الله کتاب کافی دی. په دې وخت کې دې ته تکلیف دی، تکلیف نه ورکوو الله، حسبنا کتاب الله دغه مطلب دی. دا خبره سیدنا عمر نه ده کړې، د دې قائل د سره نه معلوم چې دا چا کړې ده. خو دغه مجلس کې سیدنا علی موجود دی، که سیدنا علی رضی الله عنه دومره تکلیف چې نور صحابه کرام دغه مخې ته نشي ودرېدی نو په کار دا دی چې هغه خپله خبره نافذ کړي. هغه صحابه کرام خوا کې چې تاسو څوک چې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان بندوي. روافض اعتراض خو کو دې ته نه کدل چې څوک به دا سوالم کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حکم عمر ته نه کړی، ټول صحابه کرامو ته کړی. کار کله شوی دی دا د جمعرات پر ورځ باندې شوی دی، یعنی د زیارت پر ورځ پر رسول الله صلی الله علیه وسلم شدت سره تکلیف شروع شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم
ترکمه پورې ژوندی او بیا دې نه رستو زیارت جمعه خالی اتوار څلور ورځې ژوندی و. که بالفرض دا خبره داسې وی چې دا الله د طرف نه حکم وی نو دې څلور ورځو کې و رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره لیکلې وی. لیکن څلور ورځو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره خو خشوي دی چې جمعات تم تللی. نو کدا دا الله حکمي دا قرآن حکم دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالت. اے پیغمبرہ دا اللہ ټول پیغامات و خلق ترسے او کتاتے یوم پریخی ناکم چی دے رسولی دے اغم کل عالم دی. اعتراض کئی خلق لیکن دے تنو گوری جدا ہونگا کم بکواسو کو. دا اعتراض دا سر دا غلط ہے کہ حسبنا کتاب اللہ غیب ویلے و دا پیغمبر نے انکار کو مخالفت ہو کو. سلور وضع کی چکر آج جوندے رہے اور نور خبری کی نور خبری عزتات خیم داغا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغا آخری کلام صدق دا حدیث تفصیل لرازو بھی خوچتا دا معلومی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحیح بخاری متن دے چی یوم الخمیس زیارت پر رز اغت تکلیف کے شدت پیداش پدغ رز حسبنا کتاب اللہ غویل رے صحابہ کرامو نرے پر خیغیت زیادے بیکلی نو. یو بلا موقعہ چاہیتا حدیبیہ وی صلح حدیبیہ پاگے صلح حدیبیہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ سرائی اور روغ کردے دا داگے صلح لکن کے سو کو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کاغذ دستاویز اگا علی رضی اللہ عنہ لکھو پائے کہ سر کی یو جملہ جملہ دعویٰ چی دا آغا روغ دا کمچ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ سر کردے دا ایک لنبے جملہ مشرکین مکہ ویل کہ مونگا تدا اللہ رسول گنلے مونگ بتا سر جنگ نوے کرے مونگ خطا دا اللہ رسول نگنو پدے وجبانے مونگ تا سر جنگو نکو تدا محمد رسول اللہ پدے اولی کا محمد ابن عبداللہ محمد کم چی دا اللہ بندرے دا اللہ دا بندہ زوئے دے صلی اللہ علیہ وسلم محمد چی دا پلار نمی عبداللہ دے دا سولی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا صلح دیر غورو پلیکلو دا محمد ابن عبداللہ و محمد رسول اللہ کے دا رسول اللہ رسالت نہ ختم دا روغتے کے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی تو فرمائے محمد رسول اللہ کٹ کا کالرے گا کدا اولی کلیشی نو امز رسول اللہ یم او کدا او نلی کلیشی نو امز رسول اللہ یم اللہ ہوتے یو ذلوے دو ذلے ہوئے درے ذلے ہوئے اگر یہ نہ کٹ کو صدق خیال لے جناب علی گستاخی کرے رہا اور صحیح حدیث تے حدیث کتابوں کی لکھ لے آرہ خبر ہے گستاخی نہیں کلا کلا دیو خبری بنیاد جدائی بنیاد آئے چالی ہم ہاشمی دے اور سوک چا مطالبہ کی ہم ہاشمیان دی اگر آئے دادا چتا دا اللہ رسول یہ منگتا دا اللہ رسول گنو کدیتا نگنی نگنی منگو محمد رسول اللہ لکھو دے اختلاف تا دا ناز اختلاف ہوئی حکم اغم ننے مدلے لیکن سنگ چاہ کافر شوے ندے نو دا سے نو عمر کافر شوے نو صحابہ کافر شوے دا ټول استدلال پا جہالت پا بے علمے بانے مبنی رکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغت اویل چو خیا کم دے دلی کرے دے محمد ابنو محمد رسول اللہ دلی کرے دے اگو خول نا رسول اللہ اگا میٹاو کو اول تیلی کا محمد ابن عبداللہ
ته دې دا اختلاف بیا شروع شوی دی چایا رسول الله لیکل ورتلل کنه ورتلل. دا یو ډېر علمي خبره ده. رسول الله امي دا مطلب چې مور ته منسوب وو. انپړ بمانه جاهل نه لستلې ته نه وکړي. تم کله انپړ او جاهل یو شی غني کنه. خو جدا سونه انپړ باندې هغه بنی آدم چې هغه چاره لستل نه کړي او جاهل هغه چې بیل وي ایو چیز ده چاته وای نه هغه ور واخلي دغه دا ور غستو سری چا سز نه دکړي چانه نه ویلی نه هغه تان پړوي یعنی جو پڑا ہوا نہ ہو تو چانه دکړ نه کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایلی دي سنقرئ کفلا تنسى الا ماشاء الله. مونږ بتا تا هغه څه پړو کو چې هغه ستانه بیا یریږي نه هغه الله نس دکړ کړي. بار کې دا اختلافي بحث ته چرته ته باندې د درې جمعې لګي بیا چې کوم خلک وی چې تر اخره پورې امي کنا امي نو پاتې شوی دا سلف نه ډېر تیزه مسله روانه ده. ایبانه بعض خلقو بعض علما او تبیدین هم ویلي او زما په خیال یو سلور 15 کال مخکې په کراچۍ کې یو ډاکټر شکیل اوج دا غریب قتل هم په دې خبر خلکو کړي چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم امي نه غواړي. زمون خلکو دا خبره نه ورځي ګاندی ته د ګولې په جواب وي جاهلانو کاری ده پوهه خلک د خبرې جواب کوي وجل نه کوي. په وجلو باندې مسله نه ختميږي. مسلې د ختمېدو طریقه مکالمه ده مباحثه ده. یو سړی کې یو باطل پرس قتل کی کفر نه ختميږي او یو سړی کې یو توحید پرس قتل کی نوم توحید نه ختميږي. په دې ما سوا د فساد نه بل څه نه پیدا کیږي. دا څوم د جاهلانو کار دی. په خوان د جاهلانو کار پوهه خلک بحث کوي مباحثه کوي د خبرې ته ته کوزیدو کوشش کوي هغه مطابق بیا قبول کوي. تبار کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صریح حکم خو سیدنا علي نه منله راغیم وجدا وجدار چې ته رسول الله کته په خپل روان کما کې دا طاقت نشته چې محمد رسول الله روان کما ته تعویل بدلږي. عمدہ شان خبره که صحابه کرام وکړي چې حسبنا کتاب الله چې موږ له الله کتاب کافی دی او دی وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ده مور کې ایسے قلم کاغذ چندلېږي دا اعتراض نه دا انکار چې هغه کې نه په دې بنیاد باندې کې چې کافر دی او د رسول الله نافرمان دی دا غي جون لګو ګوره هغه چې د مکې نه هجرت را کړل د مدینه منوره ته راغلي دي څه د پار راغلي دي د دې د پار راغلي دي چې کله کور ارسه پرې خره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې داغه د اتباع په بنیاد باندې جنت ته لشي. دې انصار چې دشمنه کړي دي خلکو سره نو سره پاره کړي ته دې د پاره کړي چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان وروړي. لہذا دا ممکن نه چې دا غیر اختلاف دی خبره سره چې نا رسول الله د موږ له سنلېږي دې سره هیڅ اختلاف نشته. موږ ویل د زیارت پر ورځ د صحیح بخاری د روایت مطابق داغه تکلیف شروع شو او وفات د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګل پر ورځ شوه سلور ورځې ژوند دی نو کدا څه خبره دا سوي چې دا الله حکم وی یا دا غیر رسول ضروری وی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخامخا لیکلی لیکن نی لیکلی معلومیږي دا چې دا دغه څه اجتهادي خبره و. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نه چې ګنې هغه تر اخره پورې دغه شانته و خبره نشوي کولای. سنن نبی داؤد د زمانه سره پر ایک حدیث نمبر 5156 کې سیدنا مغیرہ بن شعبہ نقل گئی د سیدنا ابو موسی اشعری د مور نخ آغا نقل کی د سیدنا علی رضی اللہ عنہ نخ. سیدنا علی فرمائی کان آخر کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة الصلاة خبریں کولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات کے امکوری دا خلوم بنے روزبانے اشتد علی بمبے روزبانے پہ بے ہوشی ڈیر رالا
نو مرګره ویل چې راګندې دته تکلیف ډېر دی ځکه دی داسې قسم خبرې کوي. آخری کلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دی چې الصلاۃ الصلاۃ. زه تاسو ته وصیت کوم د مانځه په باره کې، سستیم د مانځه په باره کې. اکثریت د مسلمانانو مونځ له اهمیت نه ورکوي. کوي یا هفته ول هفته کوي جمعې په ورځ، بعض خلق یې کوي متواتر کوي لیکن جمعات ته تشریف نه راوړي. جمعات ته چې سړی نه راځي ځان له کوي جمع سره نه کوي نو 19 درجه ثواب کم ملو شو. یعنی یو سړی یو مونځ کوي او جمع سره کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د فض یې د ځان له مونځ نه 19 درجه غوره ده. موږ دا ویلي دي بار بار چې کومګ له یو سړی 1 روپۍ راکوي دروازې مزدوري او بل 19 روپۍ راکوي، زما خیال لا چې یوې وار له څوک نه دی. د دین په باب کې هوښیارتوب دا دی چې سړی د مونځ جمع سره کوي، دې کې بهتري ده، دې کې فایده ده. دومره اهمیت تر دی چې کله د مرض الوفات کې هغه لږ غوندې ښه شو، ګل ورځ نه وه غالبا د خالي یا د اتوار ورځ ده او د ماسپښین مونځ دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد کې وکتل نو صحابه کرام لګیا او مونځ یې کوه. سیدنا علی او سیدنا عبدالله ته ویل ما پاسه جماعت ته ځم. او صحیح بخاری حدیث ته پاغي لاس کې خود رجلاه تخطان علی الارض، خپو ورپسې خط راخکخ خپې راخې شو. دیتا اهمیت وی د جمع د مونځ. دا حدیثونه موږ ته نه معلوم دی او نه د معلومولو کوشش کوو. د مونځ د جمع ځان له اهمیت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مرض الوفات کې اخی یو صحابی دی نابینا دی فاصله باندې کور دی راغه د مسجد نه. هغه وی یا رسول الله زه چې راځم نو کله کله ما سره خپل لار خودین کنی رهنوانی څه چلو کوم زه لار تی زه چې څوک نه بیا کور کول جماعت نه وته کې شنه بیا ورته आवाज وکړه چې راځه ورته بانګ اوري هغه بیا وځي هغه ځن فاجب راځه جماعت ته راځه. دا هغه ته عذر نه جوړ کړي، زموږ خلکو ځان لا عجیب عجیب عذرونه جوړ کړي. ساړه بېږي دا چل کېږي دا چل کېږي بلا مو د ډیوټۍ کړی که نه اوس هم چې کوم خلک آن ډیوټي نه ته پته ډیوټۍ کې هغې څه چل کوي. دا ډیوټي ده مونځ دا ډیوټي ده، دې کې سستی مناسب نه ده، دا جمع سره کول ضروري دي. دا ډیوټي ده، دا هغه ډیوټي ده چې دا معاف کېږي نه. دا کوي چې مونځ جمع سره کوي جماعت سره کوي. آخری کلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دغه دی او دویم دا دی چې اتقوا الله فيما ملکت ایمانکم. تاسو سره چې کم ما تحتی ستاسو نوکران دي ستاسو بچی دي ستاسو کلاس فورز دا غینا د الله په باره کې ریږي یې سره سختی مه کوئ. داسې بوج په دې موج اچوئ چې هغه هغې نشي اوچتولی. داسې مطالبه مه کوئ چې هغه هغې نشي پوره کولی. اوس خو رسول دی که نه د دواړو عملونو ته وګوره، یو د الله سره تعلق دی د بل مخلوق سره تعلق دی. د کم چې الله سره تعلق دی نو هغه په عباداتو کې سرتاج دی مونځ، او د کم چې مخلوق سره تعلق د هغه کمزور ترین انسانان د هغې د حق تذکره کوي. خو چېرته انګرېز 2-3 جملې ولیکي که نه هغې کې فلسفې تلاش کوي چې دې کې چې دا شی دی دې کې دا شی دی. کاش چې دغه امر سوچ مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې هم کړی چې دې کې څومره لوی عبرت دی، څومره لوی درس دی، څومره نصیحت دی، څومره فلسفه حکمت دی. یو سړی چې هغه مونځ بربادوي نو هغه ټول دین بربادوي. او یو سړی چې د غریب غربا د کمزورو خیال نه ساتي د ده کې انسانیت نشته سره.
دوار کیف کما شبهه چې و د هغې هغه دا وه چې صحابه کرامو د رسول الله حکم نه دی منلی قلم کاغذ یې نه دي راوړي موږ ویل د هغې وجه دا وه چې رسول الله وسلم شدت سره بیمار شوی انکار یې نه کړی او که سړی خامخا انکار طرف ته ځي نو سیدنا علیم د صلح حدیبیې په دوران کې محمد رسول الله د روانولو حکم کړی رسول الله وسلم لیکن هغه نه روانه دا د ناز هغه اختلاف دی دا نه چې کنه حکم نه مني حکم منم لیکن ته د الله رسول یې که ته په خپل روانه که زه نشم روانولی دې نوعیت ته کتل پکار دي دا نه چې بس سړی اعتراض کوي چې صحابه دا چل کړی صحابه دا چل کړی دا د هغې د یو سوال جواب دی د دې حدیث لاندې کوم چې ما د صحیح بخاري اول ویلو په دې د هغې نور هم څه بنیادونه دي انشاءالله یو څلور بنیادونه نور دي دا آینده جمعو کې انشاءالله وایو اقول قولی هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين